په واقع کې بیګا کوم پولیس مقابله شوې ده او په سوشل میډیا چې کم کس ډېر زیات اینو ادم خان او د هغه دوه مرګري په کم ځای کې او څنګه پولیس مقابله شوې ده او دا پولیس مقابله څومره غنټې جاری وه. ادم خان څوک و؟ د او د مرګرو خلاف په پیښور پولیس کې څومره مقدمات درج وو؟ دا پولیس مقابله چې کم دا دی کې د پیښور پولیس سره نور کم پولیس په دې ټیم کې شامل وو. پولیس چې د خلاف دا غیره کوم تنګ کا د دې اصل وجوهات سو دا غي ډېډ باډیانه اوس چرته دي او دا به چاته او څنګه ملاوي. ادم خان او د هغه د مرګرو د مرګ نه پس پیښور کې چې کم نوم دومره خلک دي دغه څوک قبضه مافیا دي، څوک بتغ واړي، څوک بدماشان دي، څوک قبضې کوي، هغې دپاره یو څه واضح سبق دی په دې کې. په پیښور کې هغه مافیاز چې هغې اوسه پورې نه ګرفتار دي او په هغې باندې کیسونه شته د هغې ته د سی سی پي صاحب او د ایس ایس پي صاحب څه یو واضح پیغام دی او هغې ته یو څه اسانتیا چې کوم ده هغه دې نه پس ملاویدی شي. دا ټول تفصیل په دې نه رپورټ. سر د بیګانه پولیس مقابله ډیټیل لگ رہا ہوا جی بالکل. ایکچولی دا مو سیکنڈ اٹمپٹ وو دی ادم پاغي باندې اور چونکہ دا یو بتخوری کے ډیر زیات انوالو وو، تھریٹس ورکولو اور قبضہ مافیا جرګې کولو اور نور هم خلق تنگ کړي وو پورا پیښور کې. دی پسې پیښور پولیس کافی عرصے نه اور پسې لګیا ہوا. شکر الحمدللہ پرون مو ټیم لاړو اور تقریباً التا مخام نه پس دا مقابله شروع شو. دیٹ واز فار آلموسٹ 2.5 hours 2.5 घंटे دا مقابله وه. سر څومره ټیمونه تللي وو پیښور نه؟ دلته چې مو یو ډي ایس پي صاحب سمیت تقریباً 5 ایس ایچ اوز او ټوټل یو 40 پولیس اهلکاران وو. سر دې کې دا چې کم بیګا دونه فایرنګ تبادله شوې ده پولیس خو دې کې محفوظ دي که نه پیښور؟ جی ہاں شکر الحمدللہ پېښور پولیس محفوظ ده اور دا هغه ډېر جوان مردي سره همت سره دا مقابله کړې ده. هغه هم ډېر زیات ریټیلیشن کړی ده او ویری انټرسټنګلی زه دا هم فیکټ وایم چې پولیس واز آل سیټ ټو اریسټ هیم که نه، لیکن هغې پولیس باندې فایرنګ وکړو اور مو وله جدا کنه چونکه فایرنګ وشي بیا پولیس باندې خو پولیس خو بیا ریټیلیشن فل ټایم کوي اور بیا پولیس ریټیلیشن کې جدا کنه دا هلاک شو. دې کې څو کسان مړه دي سر او د دې نومونه څه دي سر؟ یو ادم ده، یو مجاهد ده اور یو سره دریم کس ده چې کوم هلته ورسره ګنمین و. دې کې څه ګرفتاریان هم شوي دي یا د دې د کور نه څه بارود اسلحه ریکور شوی دی سر؟ ګرفتاریان نه دي شوي جي، بس صرف دا کوم دو سره ویپنز وو که نه دو ریکور شوي دي. لیکن هغه پنډۍ پولیس سره دا کوم ولې چې هلته نه بیا پنډۍ پولیس والا کوم لوکل پولیس وو ټول رسېدلي وو هغه مو سره وو اور بیا ډیډ باډیز اور ویپنز اور څه شی وو که نه هغه طویل کې دي اور هلته به ایف آی آر شوی ده جي. سر د دې ادم چې کوم ده د یو ویډیو په پشتخره کې ډېره زیاته وایرل شوې وه، موبایل چې کوم ګودام دی ورغلی دی، دې نه علاوه په پیښور کې د باندې کیسونه وو سر؟ جی بالکل. هغه جی پی آیل والا دی هغو سره د افغانستان نه دا څه مسله روانو وټس ایور اور دې نه علاوه هم د کم سے کم دی باندې 13 ایف آئی آرز وو اور ویری انټرسټنګلی ان د لاست 20 days دی 10 نه 12 خلکو ته فون وکړو فار بھتا 10-12 خلکو ته فون وکړو چې کوم ما سره وایس نوټ شته دي که نه. دا یو ډېر غټ دهشت علامت جوړ شو اور بیا خلک تنګولو او خلک تنګوي بیا خو پولیس او قانون حرکت کوي راځي. سر دی دا یو څو وایس میسیجونه د سی سی پي حوالې سره چې کوم وایرل شوي وو د کاروي د هغې په وجه هم ده که نه یارونه د هغې په وجه ده؟ ګورئ جی دا پولیس خو پبلک والا یو ډپارټمنټ ده، موږ ته اوس
وایس نوټس بو کوي څوک بو تھریټس کوي دا دور ایشو نه وی کنه اصل ایشو پبلک والا سیټسفیکشن چې پبلک تنګي کنه مو خلاف وب څوک بد بو وي څوک بو خو وي څوک بو کیږي لګیا لیکن هغه پرسنل خستن دور امپورټنٹ نه وی اصل شی پبلک والا چې پبلک څوک تنګي کنه پولیس قانون حرکت کې 100% رضی اور ابو رضی همیشه سر دا ډیره غټه کاروي و بل مطلب دا الګ چې کم دی د ویډیوګانې مراتلې وایس بم راتلل او په پنجاب کې مو کم پولیس ټیم چې تل سر د اید پارس اعلان داسې جی مو سی سی پی او صاحب دا دی اغي لیډری کې مو دا ټول کار کړی دا ان د لاست 20-25 ډیز مو دا ډیر اکټیولی کار کولو اور پرون شپه سی سی پی او صاحب د پورا ټیم ته پر خپل طرف نه 10 लाख रुपए انعام کړی دی سر د جرګې تاسو د بم کولې قبضې بم کولې داسې په پیښور کې نور سونه ګروپونه دي چې هغه قبضېم کوي دغه جرګېم کوي خلکو نه بتیم غواړي زه تاسو ته ویری آنیسټلی دا وایم چې 95% تک اوس پیښور کې قبضه جرګه اور بتخوري نشته دا چې کوم 5% کې یو داو او دوه درې نور لیا پاتې دي اټ لارج دي کنه نور 95% پورې شیونه ختم دي ها لګ ډیر چې کوم وړه دي هغه انډیویډوال مسایل دي سټي ایریا کې دی انډیویډوالي هغه خلک تھریټن کوي یا سره کسان وی کنه اج چا ولم کمپلینټ رزي هغه مو 100% ایکشن خلو اور هغه کوم کمپلینټ مترزي ادروایز کوم ایز ا هول وی کنه سوسایټي کې چې کوم هر جرګې کې هر لانجې کې ناس وی هغه غټ 13-14 وو آی کې جی صرف 2-3 پاتې دي ادروایز نو ټول دلته نه اوټ شوی دي یا گرفتار شوی دي کم 2-3 چې پاتې دي سر دا غیب هم د انجامي انشاءاللہ قانون مطابق به پورا عمل وکړي دین پس هم که فرض کو پیښور کې څوک چانه بتغ واړي داسې جرګې کوي چې هغه کې پیسې اخلي ای تاسو پیغام ورکوي کنه دا غي خلاف بم دغه سي اپریشن وي سر هغه پیغام الریډي هر چاته خور شوی دا سی پی او سے بڑا ډیر کلیرلی دا شی ویلی دي دا شی بالکل اجازه نشته ده اور ان شاء الله دا شی به نکیږي د پیښور کې ان شاء الله سر دا چې کوم مړ دي درې وانه پولیس ته مطلب ادم خو دا نور کسانه مور سره جی ها بالکل دو بندې هم اف آی آرز او بل دو ور سره ریګولر هر چرته دا ور سره مطلب کینستلو باډی ګارد ایز ا باډی ګارد ایز ا مرګری اور هر چیشي کې ایز ا بزنس پارټنر سر د بیسیکلی د کم زه ادم او د ډیډ باډیز چې کم دي فیملیز ته ملاو دي جی دا بیسیکلی د افغانستان ده اور د ډیډ باډیز یقینا به پنجاب پولیس به هند ور کړی ولې چې الته دی فیملی پندای کې دا دی کوم رو نور فیملی دا الته پندای کې وو ډیفینیټلی او تبو حواله شوی وي سر څنګه چې تاسو خبره وکړه چې په پیښور کې داسې نور مافیا زمشتا کداغه کسانو کې څوک سرندر کېدل غواړي د اغه د سپوزیشن دی سر جی بالکل دا خو د شریعت مطابق هم دا قانون مطابق هم دا چې څوک د قانون ته سرندر کیږي هغه ډیفینیټلی پولیس بو ایکسپٹ کوي اور ود اور اون ټرمز اینڈ کنډیشنز ناٹ on their conditions اور جو کوم terms and conditions دی هغه مطابق چې څوک سرندر کیږي اور اب یو مطلب دا چې کوم پوینټس ورکو خو بالکل ټیک ده د کې څنګه نشته دا کبات سر دا خو مطلب د خلکو د پارم یو ډیره خبره د پیښور د چې کم باسیان دي د پارم یو ډیره میسج دی ک فرض کو څوک مطلب دینه پس خ زندگی تیرول غواړي جی شریفانه زندگی تیرول غواړي اور چې څوک بتنګي نه قبضه جرګې بو نه کوي اور اجرتيان بو نه ستي دا ډیر امپورټنٹ خبره ده چې دلته څوک د دسه ګروپس جوړ شي هغه به ځان سره اجرتيان ستي او هغه دسه ټول شنو نه تو تایب کیږي او بیا پولیس بو ویلکم کوي به بل خلک مطلب خلاص وي جی بالکل دی باندې کم زړای فیارونه دی هغه کې خو بدی سامنا کوي کنه ډیفینیټلی د کوم قانون مطابق چې کوم اکشن کیږي اخو عدالت ته بوزي خپل کې هو پولیس به نور اور باندې ریډز یا اکشنز بنه کوي ډیر ګرانو مرګرو تاسو د اس اس پی اپریشن په خبره دی چې دا یو نو په پیښور کې داسې نور کسان هم شتا آیت د دې تاسو پیغام موریدو دین پس پکار دادا څنګه چې دا ادم او د دې بشاته فیملی وی سمره چې داسې خلک دي ایله د خپل فیملیز او د خپل بچو خیال کول پکار دي دا ژوندۍ چې وی دا د بدمعشي یا د سوشل میډیا د میسجونو دا ډیره مختصر وی خپل فیملی له ټیم ورکول پکار دي او دې ورځ ته قتل پکار دي چې کم مونږ دلته بدمعشي کوو بیا که فرض کو مونږ سبانیو نو زمونږ فیملی وسکای الله دې او کی چې د پیښور پولیس دا اپریشن او دار کاروایان اومدغه سي جاری وي نو ان شاء الله پیښور کې هغه ورځ لري نه ده چې امن براشي